الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزتمند مشران وكشرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام حق قرآن کریم هم بیان کړی، نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث مبارکو کې بیان کړی. لکه څنګه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه سړی کامل مؤمن نشي کېدی چاته چې زه د خپل مال نه، ځان نه، ال اولاد نه د ټولو مسلمانانو نه زیات محبوب نه یم. نو حق د محبت او د عقیدت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د هر چا نه مقدم دی، او ځکه د قرآن کریم کې الله جل شانه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د درود حکم کړی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت حکم یې کړی. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښودلې لار باندې د تګ هدایات دي. کوم حدیث مبارک کې راځي د درود شریف فضایلو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې په ما یو ځل درود شریف ولولي الله جل شانه په دې انسان باندې لس رحمتونه نازلوي. الله تعالی د دې انسان لس ګناهونه معاف کوي او الله جل شانه د دې انسان لس درجه بلندی. دا یو حدیث مبارک کوم چې د مشهور قاری د صحابه کرام ابی بن کعب رضی الله عنه بارک دی چې الله جل شانه د صحابي له لوی مقام ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په خپل رالی د صحابي ته وایي چې ماته الله جل شانه دا حکم کړی دی چې زه تاته قرآن واورم. دا صحابي فرمایي چې ما یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لك من صلاتي. اې د الله رسوله زه په تا باندې ډېر په کثرت سره درود شریف وایم، نو زه څونه درود شریف په تا باندې وایم، یعنی څونه مقرر کوم وخت دی درود شریف له. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل فقال ما شئت، چې څونه ستا خوښی دونه وخت مقرر کا. صحابي فرمایي ما عرض وکړ د الله رسوله قلت الربع، چې د غونډ وخت څلورم حصہ یعنی 1/4 دا به زه د الله رسوله تا باندې درود شریف وایم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ما شئت، چې څنګه ته غواړې ټیک ده، خو فإن زدت فهو خیر لك، که تا زیات که د دینه نو دا ستا دپاره بهتره ده، یعنی د 1/4 نه دیم سیوا کو ستا دپاره بهتره ده. دی بیا فرمایي ما عرض وکړ د الله رسوله چې قلت النصف، یعنی نیم وخت به مقرر کم د درود دپاره، نیم د نورو دعاګانو او اعمال او عبادت دپاره. نبی علیه السلام وفرمایل قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لك، چې څنګه ستا خوښه هغه مقرر که، خو که د دې نه دیم سیوا کو نو ستا دپاره بهتر ده. دا وی ما بیا عرض وکړ د الله رسوله فالثلثین، قلت فالثلثین، یا د الله رسوله دا وخت به 3 ځای کم، 2 حصې به تا باندې درود شریف وایم، 1 حصه به زه نور اوراد عبادات کوم. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وفرمایل چې ما شئت، څنګه چې ستا خوښی، خو فإن زئت، که چېرې تا د دې نه هم سیوا کو فهو خیر لک، ستا دپاره بهتره. وی ما عرض وکړ د الله رسوله اجعل لك صلاتي كلها، چې څونه زما وخت دا به زه ټول درود شریف وایم، نور څه به نه کوم. نو نبی علیه السلام وفرمایل اذن تکفى همک ویغفر لك ذنبک، چې دا کار دی وکړو چې غونډ وخت په ما درود وی، نو 2 ګټې به ته حاصلې کړي. 2 یوه ګټه به دی چې ستا کوم غم دی هغه به الله جل شانه ختم کړي، ستا کوم هم غم ته وایي، او کم چې ستا ګناهونه دي هغه به الله تعالی معاف کړي. علما لیکي چې هم وایي ما یقصده الانسان من امر الدنیا والآخره، هم هر هغه غم ته وایي چې انسان د دنیا دپاره او د آخرت دپاره کومې منډې ترړې وایي، دغې ته هم وایي.
او ګناهونه ظاهره خبره ده الله تعالی کوم نافرمانی د انسان نشوي نو د انسان غوړ مقصود هغه په درود شریف باندې الله تعالی حل کړی دی ور سره به نور عبادت کوي د دې دا مطلب نه دی چې نور فرایض باندې کوي خو د نور فرایض سره چې د درود شریف کثرت سره ذکر کیږي نو دا غي فائدہ بسې چې غم به الله جل شانه د انسان ختمي سم مسئله مخ ترازی الله تعالی به ختمي او ګناهونه به الله جل شانه بخي الله تعالی به ورته معاف کوي نو څونه لوی فائدہ ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو چې موږ په خپلم درود شریف په کثرت سره وایو او مسلمان هغه دی چې سزان له خو هغه بل مسلمان رور لم خوخ نو د بل مسلمان د پاره موږ دا خوخ کو چې بل مسلمان په کثرت سره درود شریف وایي نو ان شاء الله چې هغه سونه وي دا هغه اجر به الله تعالی موږ تاسو راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین